مجهول کا قانون او هغه دا دی چې په دې کې به مونږ د مضارع یعنی د معلوم کم اخرنی حرف دی دا به مونږ په خپل حالت باندې پریږدو او تدې نه مخکې چې کم ټکی دی هغې له به مونږ زبر ورکو که مخکې پې زبر نه او کم علامت د مضارع دی او تاسو ته ما ویل چې د علامات د مضارع هغه څلور دي او هغه په اتین په دې مجموعه کې دا ټول جمع شوي دي حمزه تا یا نون موږ به دې له ضمه ورکو نو د مضارع معلوم نه به جوړه شي مضارع مجهول بیا د قانون حاصل دا دی چې موږ به د مضارع کم علامات دي موږ به دې له ضمه ورکو او د آخر نه مخکې کم ټکی دی موږ به دې له زبر ورکو فتحه به ورکو که د مخکې نه فتحه نه وه نو د مضارع معلوم نه به جوړ شي مضارع مجهول لکه یو څو مثالونه زه ستاسو مخې ته عرض کوم لکه یضربونه مونږ مضارع مجهول جوړو یضربونه نو مونږ به اخرنی ټکی بعد هغه به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو دې نه مخکې ټکی باندې زیر دی دا به مونږ په فتحې سره بدل کو او علامت د مضارع له به مونږ ضمه ورکو د فتحې په ځای باندې نو د یضربونه به شي یضربو نو ټکي به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو بل لفظ دی یکرمو یکرمو اوس د دې نه مونږ مضارع مجهول جوړو نو اخرنی ټکی به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو د دې نه مخکې ټکی را ده دې له به مونږ فتحه ورکو او علامت د مضارع باندې آلریډي د مخکې نه ضمه موجود ده لهذا مونږ به په دې کې ګوتې نه وهو البته که په دې باندې فتحه وي نو مونږ به وله ضمه ورکولې نو د یکرمونه به شي یکرمو یا یفتحو دی د دې نه مونږ مضارع مجهول جوړو نو اخرنی ټکی به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو د دې نه مخکې لفظ تا ده او په دې باندې د مخکې نه فتحه موجود ده نو دې کې به مونږ څه ګوتې نه وهو البته علامت د مضارع هغه مفتوح دی نو دې له به مونږ ضمه ورکو نو د یفتحونه به شي یفتحو نو د مضارع مجهول قانون دا دی چې مونږ به علامت د مضارع له به ضمه ورکو که د مخکې نه په دغې حرف باندې ضمه نه وه او د آخر نه مخکې ټکي له به مونږ فتحه ورکو بشرط دی چې مخکې نه فتحه موجود نه وه نو د مضارع معلوم نه به مضارع مجهول جوړ شي